موږ چې مونږ وکړو نو تاسو کورونو ته ځئ نو تاسو په کورونو کې سنت کوئ خو زه کور ته لاړ شم زه سنت کوم ما ته پته ده چې سنت څومره خدا په 24 غنټې کې 12 رکعات سنت دي 2 رکعات د سار شپږ رکعات د ماسپښین 8 رکعات 2 رکعات د ماښام 10 رکعات 2 رکعات د ماسخوتن 12 رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا 12 رکعات سنت چې څوک کوي مداومت پې کوي زه به د قیامت په ورځ د هغه سفارش کوم نو ستاسو نه تپوس کوم چې تاسو سنت نه کوئ یا کور ته منډې کوئ خو ستاسو مطلب دا دی که نه چې ما ته د پیغمبر د سفارش ضرورت نشته مقصد خدا دی که نه تاسو نه تپوس کوم دا شاته چې ناسې سر دا مقصد دی وده خو نه یې که نه بېټوپو والا وده خو نه یې که نه دا مقصد دی ستاسو چې موږ ته د پیغمبر د سفارش ضرورت نشته بیا بېشکه مه کوئ ورنه که تاسو ته د سفارش ضرورت وي زمانونو د جمعات تحیت الوضو دي 2 رکعاته د وخت راځي چې 2 رکعاته تحیت الوضو کوئ 2 رکعاته تحیت المسجد کوئ سنتونه خو مه پرېږدئ که تاسو وایئ سنت مړه بس زه مو هم خیر دی یو سنت پاتې 2 پاتې 3 پاتې 10 ورځې پاتې هېڅ مسله نه ده زما دې په هغې ذات قسم چې د چا په قبضه قدرت کې زما سا دی یو ورځ به داسې راشي تاسو نه به واجب پاتې شي شیطان به تاسو ته ویل ما واجب کوم خدای نه دې فرض کړی دا خو پیغمبر ویلی دي دا به تاسو پاتې شي بیا به درنه فرض پاتې شي او که داسې نه وي زما مخ تور کړئ د احادیثو مونږ ته وایي مه کوئ داسې د خپل ځان سره ظلم والله العظیم د خپل ځان سره مه کوئ زه تاسو ته سوال ستاسو سره د یارانو دپاره پیسې شته تاسو سره ټوپو دپاره پیسې نشته تاسو ټوپه نشئ راوړی جومات ته بیا ټوپه به تاسو مونځ کوئ و د خدای بندګانو په ډیران مونځ کوئ تاسو یو سړی په ډیران مونځ کوو چاته یې نه کېږي هغوی ما چې کو خو کېدو قسم په خدای کو دې ته مونځ وایي چې داسې وکاو داسې وکاو کته لاړ شه بر قسم په خدای کو دې ته مونځ والله العظیم دا په دې میډیا دا ټوله دنیا یې اوري دې ته مونځ نشي ویلی دا خو عادتونه دي مونځ دې ته ویلی کېږي چې ستا زړه درنه مطمئن شي چې ما مونځ چې کوم ستا خدای او ستا رسول ویلي دي هغه طریقې سره مونځ وکړي دا مونځ دی لاړ شي دی جج عدالت ته ستا سره دا کمبلي ستا سره دا سیزونه ستا سره دا صادري ته عدالت ته